عزیزانو مختصی به ښځې وې له هغو سره به ظلم کېدویه ظلم به څرنګه کېدوی له مخه ډېر آیا د ښځې چې به جامه ناپاکه شوه لکه سپۍ ته چې به یې مړۍ واچوله د هغو خلکو عقیده دا وه چې د دې ښځې لاسونه ملا مردار دي چې له ما سره لاس نه ولګېږي مړۍ نه کي را پخه اوبه نه کي را لوښي ته لاس نه ور واچوي عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سراغ ویا دغه ښځه رسول الله اعلان وکویا ای جامه کې ناپاکم یې صورت یې ناپاکه نه د مړۍ در پخولای شي اوبه در کولای شي هر شی در کولای شي د دغې ښځې په باره کې پخوا وختو کې دا یو قانون و د مشرکینو چې موږ او تاسې په دغه باندې خبر یو پخوا وختو به ښځه وه لکه د خدای څخه به نه وه پیدا هغې ښځې ته به حصه نه ورکوله میراث کې به د هغې حصه نه وه په مځکو کې به د هغې حصه نه وه عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم څراغ و اعلان یې وکویه ای په تاسې کې بهترینه سړی هغه ده خیرکم خیرکم لاهله چې د خپل آل دپاره دی بهتره سړی د کور کې دی ښه والی عزیزانو دغه اثر اړومبنی په موږ کې هم پاته ده تاسې خو پکې ځئ ما داسې پخوا وختونه د موږ بعد چې کوم نسل راځي بیا به هغه یایي چې دغه څور خلک تېر سوي دا ځینې ځینې خبرې په موږ او تاسې کې هم دغه چلیږي موږ او د تاسو هم قانون دا ده چې پلار مړ شي دوه زمنې دوه مشینانې دا دواړه مشینان دوه زمن سره جلا کړي د لورانو حق نشته دی د غو زنکو د خویندو حق نشته لکه نن سبا چې چلیږي د موږ او د تاسې غیرت دا نه برداشت کوي څرنګه به زه خور ته زرنګه به زه لور ته حق ورکوم په مځکه کې هم حق نه وي میراث موږ نه ورکوو ولې غیرت ته خلاف ده څرنګه به زه زوی او هغه لور ته لا خور ته حق ورکوم عزیزانو یاد وساتئ دا مخ ته پخوا غیرت و دا په اسلام کې نشته اسلام دا یایي لکه څرنګه چې ته د خپل پلار زوی یې د تا خور هم د هغه پلار لور ده خو اسلام د تا حصه ډبل یې کېده او د خور حصه د سنګل یې کېده په دغه شي باندې بیا موږ او تاسې نیولي چیرې دا ما مسله وکړه چا راته وویل املا صاحب دا خور او لور خو ټول عمر په سچ کې تړلي راولو او کمیس ورکو راولو او کمیس ورکو ما ولم دا یو کمیس د خاورې واوړه دغه بیا ما ورکړه خبره باندې پوه شوستئ په دغه یو کمیس باندې ځان مه خلاصوئ د لور ورور تا اخیستی ده تا خوړلی ده او ها کچیرې په چا باندې چې د تا لور او خور واده هغه لاس ورمات کې پلتۍ تا والي 3 لکه پور ته غواړې ته یې په نس کې اچوې خو د ده د میراث خبره چې راشي د حصې خبره چې راشي هغه بیا محروموي دا غلطه خبره ده دا علما ناست دي یقینا یو عالم هم تاسو ته دا خبره نه وکړي چې دا روا خور او لور په کمیس باندې حق نه پوره کېږي دا د تا باندې دغسې حق د تې پلار یې تې ورور یې د کمیس حق دغه یې در باندې لري تا زوی ده ته په 15 لکه ولور باندې واده ورته وکړې چې دی جلا کېږي ته حصه ورکوې که نه ورکوې ورکوې خو دغه ورته وایه ما واده درته وکړی لکه لور ته چې ته یې چې ما ته واده کړې دغه حق کې واته یو شی نشته زوی ته دم دغه یې وایه خو یقینا زوی تا نه پرېږدي د هغه طاقت او د خور او د لور د طاقت نه وي ډېر خلک راولاړ شي هغه یایي ملا صاحب دا مسله م راوښیه که زه چېرې خور او لور ته وایم چې د تا په ما باندې 10 لکه کېږي 20 لکه دې راباندې کېږي ته ما ته رابخې او دا ما ته وایي چې و در په کلمې چې زه خلاص یم ملا صاحب دا غلطه خبره ده دا هم ډول مثال لري بجلیګر ملا صاحب به ویل چا زکات ورکاوه د غنمو په بوریو کې روپۍ اتې سره نغښتې وې په غنمو کې نیلې یکې وې اتې یو فقیر راغی هغه ته ویل دغه غنم راځي قبول کړه فقیر قبول کړی دا غنم څرنګه چې دا غنم قبول کړو اتې ورته ویل فقیر دا دومره لوی جوبوی د غنمو ډکه د بورۍ دا به ته چیرې ګرځې دا په ما خرڅه که زه به تا ته روپۍ درکړم هغه ورته ویل صحیح ده پې خرڅه کړه هغه کور ته غنم خو نه و خو یې نه روپیو ډکه وه
کور ته چې راوړه ته ښځې ته ولې ښځې نن مې فقیر هم غلط کو او خدای مې هم غلط کړ روپۍ مې درته ټولې راوړې نو که خدای غلطه وي لا فقیر غلطه وي هغه خو بیا دغسې ده لکه سور چې تاسې ښه پیپیږي خو عزیزانو د دین مسله دغه ده د خور او لور حق نه وویه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوویه اعلان یې وکړو چې د خور حق هم شته په میراث کې هغه هم شریکه ده په قرآن کې پوره د دې میراث تذکره موجوده ده علما کرامو سراجي یو کتاب په دغه باندې لیکلی ده چې په میراث کې د ښځو هم حق شته د لور هم حق شته د خور هم حق شته د مور هم حق شته دغه یې نه ده چې زوی ته حق ورکوي لور ته به حق نه ورکوي په دغه باندې به ته نیولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو دپاره الله پاک رحمت را لګلی